أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل شروع. غالباً واقعہ پا معراج کے نمبر درس هغنن چې زمونږ واقعہ د سیدنا یوسف علیہ السلام مقام ته رسیدلی وه چې کله په دریم اسمان کې د یوسف علیہ السلام سره ملاقات وشو نو د هغې ذکر ابرور شو خو د هغې نه یو خبره پاتې شوې وه وی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت جنت ته داخلیږي نو په دغه وخت کې به د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن د یوسف په شانتي وي. الله دې موږ ټول په هغې کې داخل کړي. څلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره ملاقات شوی او د ادریس علیه السلام دا خطابت او دا پیغام لیگل حکمرانانو ته بادشاهانو ته خطونه لیگل علماء ذکر کړي دي چې دا د ادریس علیه السلام ایجادو. او سوره مریم کې الله پاک فرمایي ورفعناه مکانا علیا چې الله جل شانه ادریس علیه السلام ته یو لوی مقام او لوی مرتبه ورکړي وه. نو په دې کې اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله لوی مرتبه او مقام ورکوي. بخاری کی روایت ته د ابو سفیان قول له هرقل داغه نه سوال کړو او هغه ورته ویلو چې دا د دوو ذبحتینو پلار دی ځکه چې د اسماعیل علیه السلام هغه د ګډ په حلالۍ سره آزاد شو او بیا د نبی علیہ السلام نکاح عبدالمطلب صاحب دا هغه اولاد نو هغه نظر منلو چې زما لسم زوی وشو زه به دا قرباني کومه. کله چې عبدالله صاحب پیدا شو د نبی علیہ السلام والد محترم نو هغه وی دی حلالوم خویندې راپاسې دی نه دی به نه حلالی د هغې په بدله کې اوښان یو پیر خسنې واچو بل پیر نو لس اوښان بیا اچول چې کله سل اوښانو ته ورسېدل بس د هغه په باره کې سل اوښان هغه څه کړل حلال یې کړل. نو دغې ته اشاره وه. پنځم اسمان کې د هارون علیه السلام سره ملاقات شوی په هغې کې دغې ته اشاره ده چې کله موسی علیه السلام هغه لاړو کتاب د پاره کوی تور تا هارون علیه السلام نزان نرست نائب پریخودو نو دغه خلقو بغاوت کو او دوی مرتد شول. موسی علیه السلام واپس راغی نو الله به دوی توبه مقرر کړه چې چا د ستا عبادت کړی دی هغه به قتل کیږي چې چا یې تماشه کړې ده هغه به قتل کوي. مثلا ورور عبادت کړی دی او ماما ورته کتلی دي نو ماما به رالګي دغه خپل خوری به قتلی. پلار عبادت کړی دی زوی به راپاسي زوی قتل کړي دا پلار به قتلی. نو دغه شانتې د نبی علیه السلام باره کې چې ستاره به خپل بایکاټ کوي الله به داسې دور راولي چې بیا به د خپل پاسې د خپل به وجنې بدر کې مقراغله بس بدر جنگ راغی باغې کې پلار ماما ته نه دي کتلي زوی پلار ته نه دي کتلي او هغه شانتي طریقه یې کړې وه. په شپږم کې د موسی علیه السلام سره ملاقات شوی تفسیري ملاقات مخکې درس کې هم شوی بل ورځ لاولنی دویم درس کې غالبا د 50 منځونو د 50 منځونو نه 50 ته راتلل و غسلونه یو غسل هغه ختمېدل دغه واقعه ذکر شوی وه.
اشاره پدې کې دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کومه طریقه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام وا په دغه طریقه به خپل دعوت چلے مشنی موسوی په هغه باندې بکار کې هغه چې په کومه طریقه باندې خپل هغه ژوند تیرو د خدمت کو او خلقو ته بیان کو نو دغه شان دی به ته هم کې ځکه موږ وګورو قران کریم کې ډیر ځای کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات راغلي دي ډیر کرته د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تذکری راغلي دي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اولنې وحی او نبوت ورته ملاو شو نو هغه ماسپخینو موږ دا خبره ذکر کړې وا خدای سره بل زیاتی خبره د دې مقام باندې چې دی راغې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها کور ته هغه پوري بوتلو د خپل د تر د زوی ورقه ابن نوفل ته هغه ورته وی خبکیګه ما وی چې کومه پرشتہ علن کې علماء ذکر کړي دی خو عیسائی او د تورات او انجیل دواړه یاد بل خو دور دلته دا تذکره وکړه چې کومه پرشتہ موسی علیہ السلام تراتله هغه ته هم راغلی دا خلق بتا د خپل وطن او د دین او باسی دای ورته ونوي چې کومه پرشتہ عیسی علیہ السلام تراغلی وا هغه ته هم راغلی دا بلکې دلته ذکر د موسی علیہ السلام وګو د موسی علیہ السلام د ذکر نه دلته یو نقطه معلومیږي چې په هغه نقطه کې یو ډیر لوی ذکر دی سورہ عنکبوت کې الله پاک فرمایي و اذا موسی علیہ السلام مالې غلو فرعون او حامان او قارون دا نو چې دغلته کې وګوري دا فرعون او حامان قارون بلکې دا یو کس نو دا درې کسان نول بلکې دا درې قسمه فرقې وي درې قسمه نظامونه درې قسمه حکومتونه او بیا هر یو قسم سوچ او فکر چې د فرعون هغه حکومت هغه ظالمانه حکومت دغه فرقه ظالمانه وا دغه شانتي د قارون سوچ او فکر دغه فرقه چې دا سرمایدار خلق ول مالدار خلق ول نو دوی دغه مالداري په وجه باندې غریب فقیر مسکین هغه هلاک کېدو هغه تباہ کېدو دا غوي نظام چلیدو دغه شانتي دریم هارون چې هغه سوچ او فکر داغه ظالمانه صنعتو بس کارخانه پاغه باندې دغه ظالمان مسلط ول او دوی دغه کارونه کول بس د هغه ایجادات ول چې دغه حکمرانان ظالمان دوی به مسلط ول نو موسی علیہ السلام دغه دریو قبیلو دغه دریو فرقو او دغه دریو دلو سره هغه مخاطبو یوازې درې کسان نو بلکې دا ځانه جدا جدا سوچونه جدا جدا فکرونه او جدا جدا ډلې وي نو ځکه الله جل شانه موسی علیہ السلام د ورقه ابن نوفل د موسی علیہ السلام تذکرہ کوله هغه بدی کې دیته اشاره وا چې دا هغه کوم میشنو هغه طریقه باندې هغه خپل دعوت کو دغه شان دي دعوت بتګي ظلم جبریت دا هر څه راځي خو هغه وسکه هغه ختمه نو نبی علیہ السلام مقابله وکړه د پارس سره د روم سره زګه دغه دور ظالمانان حکمرانو او ظالمان هغه مالداری هر سبه کې موجود ول نبی علیہ السلام دا غوی سره مقابله وکړه دغه شان دی پارس چې دا فرانس چې هغه ځان له یو جدا سوچ او فکرو او منګه یو مقام باندې دا غوی تذکرہ کړی مو چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 2 میاشتې مخکې ویالګه د لوریان پیدا کیږي دا ال توړی دا لري کوي هغه وګدو واقعده خو بس پر خپل مختصر زی چې فرانس کې دغه مال او دولت سیواو هغه په دې باندې ظلم او جبر او دایګو نو نبی علیہ السلام په دغه خپل نبوت سره هغه هر څه ختم کړل او خپل د نبوت هغه تعلیم هغه عام کو وم اسبان کې د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو او بدی کې دې ته اشاره وا چې ابراهیم علیہ السلام د بیت الله الشریف داغي بنیادونه خو دیو نو نبی علیہ السلام چې په اخره مرتبه راغې حج وکړو او عمره
بعض علما وایي چې کوم سړي ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید الله جل شانه به دې انسان ته یا د حج د توفیق ورکوي یا به د عمرې توفیق ورکوي او هلته به خپل کور ته رابلي ځکه چې د بیت الله شریف باندې له پاسه برابر په سند کې په بیت المعمور کې ابراهیم علیه السلام واقعه مخکې ذکر کړی وه چې هغه ته څه ماشومان بچي ناسول تپوس وشو وی دا څوک دي وی دا د امت محمدي صلی الله علیه وسلم هغه ماشومان دي چې هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي وی الله ما ته وی چې دوی ته د قرآن سبق وښایه بیا اتم معراج د نبی علیه السلام چې سدرة المنتهی ته ورسید او بیا دې هلته جبریل هغه جدا شو واقعه تېره شوي وه د هغې نه وروسته ضیاء الرحمن فاروقي صاحب په خپل کتاب کې یوه خبره لیکله موږ هم وایو اکثر وایي دا مونځ چې دی دا د مؤمن معراج دی معراج ورته ځکه ویلی کېږي چې کله سړی ودرېږي دی او یو سړي قسم وخوړو مونځ یې وکړو چې هلکه ما د الله سره خبرې وکړې یقینا چې د معراج وکړو د الله سره نبی علیه السلام د الله راز لیدلی نه و د الله سره ملاقات کړو خو چې کله مؤمن مسلمان 15 وخته مونځ کوي نو دی د الله سره 15 وخته ملاقات کوي او یو سړي قسم وخوړ چې ما دا مونځ یې وکړو د الله سره مې خبرې وکړې علما ذکر کوي چې دی به د خپل قسم کې حانث نه دی بلکې د دا قسم سره دا صحیح دی او بیا ذکر کړی دی چې د نبی علیه السلام دغه معراج یو د نبی علیه السلام یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام برت للول د ابوبکر صدیق معراج داو چې نبی علیه السلام په غار سور کې راغی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هغه پنډۍ مبارک باندې سر کېښودو او په هغې باندې آرام کو بعضې علما د هغې داسې تشریح کوي وایي د دې داسې مثالو لکه په ریل کې چې قرآن کېدي او سړی تلاوت کوي وایي دغه شانتې مرتبه ورته الله ورکړې وه او بیا نهم معراج صریف الاقلام دغه مقام ته ورسید او په دغه نهمه هجرۍ کې بیا غزوه تبوک شو او په لسم کال باندې بیا نبی علیه السلام هغه وفات شو نو ثم دنا فتدلى الله تعالی ته نږدې شو او چې کله نبی علیه السلام چې کله وفات کېدو اللهم بالرفیق الاعلى او لاس به اسمان طرف ته وجدو د دینه مراد دا چې نبی علیه السلام د الله سره هغه ملاقات ته تلو بیا په دې باندې د ملحدینو سه اعتراضات دي چې بعض ملحدین مستشرقین منکر حدیث مرزایان د دې خبرې نه انکار کوونکي دي چې آیا پیغمبر څومره په یو لمحه کې چې موږ باول کې ویلو چې نبی علیه السلام د کومې بسترې نه پاڅېدلی او برتلو د کمی سانګې سره سر لګېدلی و نبی علیه السلام واپس د معراج نه راغی هغه سانګ ړقېده او هغه کټ بستره هغه شانتې ګرمه وه څنګه چې نبی علیه السلام په اول مرتبه نو د دې نه څه خلک هغې انکار کوي یو دوی اعتراضات به نن ووایو انشاءالله ژوندو سبا به بیا نور ووایو یو په هغې کې دا منکر حدیث د منکر حدیث د دې د پوړۍ او ابتدا چا کړې وه دا سر سید احمد خان چې نن په تعلیم کې دا یو لوی سوچ او فکر لري لکه څنګه چې زمونږ په وحي کې دا وحي پیغمبر ته جبریل راوړې وه دغه شانتې په نظام تعلیم کې د هغه یو خاص خپل خاصیت دی ځکه خو نن زمونږ سټوډنټان ورځ په ورځ دهریان کېږي څوک به د دنیا نظام په خپله چلیږي څوک د الله د وجود نه منکرین څوک د آخرت نه منکر دی دا ولې چې د دنیا تعلیم دی او د آخرت تعلیم نشته د آخرت سوچ نشته سیرت د نبی علیه السلام کتل نشته ځکه موږ د دې دور جدید خلک یو او جدیدې فتنې راوتلي نو زیات خلک خو نن سبا هر سړی هغه بار سعودي نه یو سړی راغلی وي پاکستان کې د څه زده کړل وی یو هر سړی ډاکټر دی او بل هر سړی مفتی دی موږ ټول د موبایل او فیسبوک مفتیان یو بس وی پلان کې مولا دا وي مسله دې سیده کنه مړه دې سب په سب پوهېږي چې 15 وخته دې کته برکای هغه نه پوهېږي او چې بل فیسبوک دی او ټایم اورېدو هغه پوهېږي خو بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو په دې کې هغه د دې ابتدا خو دی وا او هغه ویلو وی رنګ او سوچ د جسم دا به مسلمان وي خو د سوچ به د امریکې او د هغې د غلامان وي
نن ګوره بس هر طرف ته دغه سوچ د غلامۍ د ازادي نشته داسې په نوم ازادي ده خو نور ازادي شته نه بس موږ صرف د نوم د ازادۍ اخلو خو نور ازادي چې څنګه ده هغه دنه نو څه بېږي چلو نو دی دا خبره کوي چې دوی خو د حدیث اسم نه مني او قرآن کې دا واقع شته نه قرآن کې الله پاک سبا یا سبحان الذي اسرا بعبده علماء په دې چې کله موږ ذکر کوله اولنۍ تذکره کړي و چې او د دینه دا خبره معلومیږي یو جواب دا غینه دا دی که یو عام انسان ویلې جو مونږ به الګه جو شوی دا جو خا کنه شوی جنا او قبل طرف دو ګور الله وې دا شوی دا نو چې کله د الله او د پیغمبر خبره راغله نو بیا ستا عقل ناقص دی ته جاهل ستا عقل کم دی ستا عقل چې کم ځای ختم شي هلته د الله د وحي او د هغې ابتدا شروع شي نو ستا عقل ستا سوچ فکر داسې دا جاهلانو دی ته به خپل سوچ او فکر دا پرېږدې په هغې باندې یو مثال هلکه وایي دا قبر دی که زیاد نه زیاد دغه شي جو لس فوټه جوړ شوزا د الله حبیب فرمایي وایي چې کله په دې کې یو سړي ته عذاب ورکوله کېږي وایي د ده دومره اواز دی چې د دې قبر نه بر اسمان ته رسي که ما ورته بې له باسه دا غوږ کېږدو ما ورته یې اورو نه اورو خو چې د الله حبیب وي بس زما او ستا عقل ختم د الله د حبیب خبره حق او سجه ده بلکل شته نو عقل نه مني نه دي مني که نه بلکې ما او تا د بشریت محمدي سره دا خبره معلومه شي ده نو ما او تا به تسلیمو ما او تا به وایو چې آمنا وسلمنا ایمان غیب دې ته ویلی کېږي چې زما حبیب څه ویلي دي الله څه ویلي په دې زما ایمان دی دغې ته نه ویلی کېږي چې ما به سترګو نه لیدلی ایمان به راوړم دې ته ایمان نه ویلی کېږي ایمان به باغې دی چې کله حبیب کومه پیغمبر خبره کړې ده په هغې به ستا آمنا وسلمنا وي بس ان شاء الله وقت پورا شعر سے اللہ دې موږ ته صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دعا وکړئ دا مشتاق سند رحمت سے او نور څومره دا ملګري هغوی په کم تکلیف مصیبت کې هغه الله دا هغوی مددگار شي الله دا هغوی نصرت وکړي زموږ الله ستا په در کې نور څه لاس هېڅ نه رسي الله ستا د لاس نه وي الله دا هغوی مدد وکړي الله دا هغوی نصرت وکړه الله پاک هغه نن د مسلمانانو هغه حق هغه فریضه ادا کړې ده او خپل جان مال هر څه ستا په لاره کې وقف کړي دي الله پاک ته د هغوی مدد وکړي الله ته د هغوی حامي ناصر شي الله پاک زموږ بلې ماله کې څومره بیماران دي خصوصا اکبر زاده بیمار دی الله پاک شفای کامله عاجل مستمر ورته نصیب کړه الله څومره نور بیماران دي هغوی د شفای کامله عاجل مستمر نصیب کړه الله د چا څومره ضرورت دی الله پاک د خپل غیب و خزانو د هغوی ضرورتونه حل کړه الله پاک موږ ته په آخر وخت کې د عظیمه کلمه نصیب کړي د ټول امت مسلمه په جواب باندې دا کلمه جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله جزاکم الله